الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. زما محترمو پرونی ویڈیو کې منګه یو مسئله بیان کړې وه. مسئله دا وه چې نکاح کومو زنانو سره جایز نه ده. هغه په دوه قسمه باندې دي. یو هغه زنانه چې هغې سره ټول عمر کې نکاح دا جایز نه ده، اور دویم قسم هغه دی چې هغې سره نکاح تر سمودی پورې جایز نه ده، بعد کې ورسره دا جایز ده. نو پرونی ویډیو کې منګه دا بیان کړو چې کومو زنانو سره ټول عمر نکاح جایز نه ده. منګ هغه بیان کړی چې دا زنانه دي. او نننی ویډیو کې به منګه هغه زنانه یادو کومو سره چې نکاح تر سمودی پورې جایز نه ده، د هغې نه بعد کې ورسره بیا جایز ده. نو دې کې لومبی هغه دوه خویندې دي چې دې سره نکاح جایز نه ده. یو کس دی د هغه په نکاح کې یوه ښځه ده، یو زنانه ده. اوس دې بلې نکاح د دغې جینۍ خور سره نشي کولی، یعنی په یو وخت کې په یو ټایم کې دوه زنانه دواړه خویندې دا نشي جمع کولی. یعنی دوه خویندې په یو پیره په نکاح کې په یو ټایم باندې دا نشي جمع کولی. اوس د باندې یو جینۍ دا واده ده، تر هغې پورې دی د بلې جینۍ یعنی د دې د خور سره نکاح نشي کولی تر څو پورې چې دې جینۍ ته طلاق نه وي ورکړی یا دا وفات شوي نه وي، تر هغې پورې د دې د خور سره نکاح د دې سړي دا جایز نه دی. یو دا شو. دویمه هغه اوس دې کې هغه خور چې کومه وه، که هغه رضاعي خور وي او که هغه سکه خور وي، دا دواړه پکې راغلي. دویم هغه چې د یو کس په نکاح کې څلور ښځې دي، اوس دی پنځمه کول غواړي، نو دی پنځمې سره نکاح کول حرام دی، جایز نه دی تر هغه وخته پورې چې دغې سړي په دې څلورو زنانو کې یوې ته طلاق نه وي ورکړی یا دې کې یو وفات شوي نه وي، تر هغې پورې دې سړي له بله نکاح کول دا جایز نه دی، دا حرام دی. په یو وخت کې پنځه زنانه په نکاح کول دا جایز نه دی. بله مسئله دا ده، یو زنانه ده او هغه د یو کس په نکاح کې ده، او بل کس وایي چې زه دې سره نکاح تړم، نو دې سړي دا نکاح اوس دغې زنانه سره نه کیږي تر څو پورې چې دغې سړي دغې ښځې ته طلاق نه وي ورکړی، تر هغې پورې د دې کس نکاح هغې سره نه کیږي چې څو طلاق یې نه وي ورکړی. بل هغه زنانه چې هغه په عدت کې وي، یعنی خاوند یې وفات شو یا ورته خاوند طلاق ورکو، اوس به دا عدت تیری، چې کله خپل عدت تیر کړي د هغې نه بعد کې به دغې بل کس سره د دې دپاره واده دا جایز شي. اوس عدت څومره دی؟ عدت د زنانه دا 4 میاشتې او 10 ورځې دی، چې کله دا خپل عدت تیر کړي د هغې نه بعد کې دې سره نکاح بیا کیدلی شي او بیا جایز ده. نو دا یو څو مسایل دي چې موږ بیان کړل. دا موږ هغه زنانه یادې کړي چې تر سمودی پورې دې سره نکاح جایز نه ده، د هغې نه بعد کې ورسره جایز ده. نو دا مسایل
لازم دی په تاسو باندې چې نور خلکو ته ورسوي او خپل هم واورئ او نور خلکو سره هم شیر کړئ. جزاکم الله.